السلام علیکم. ریحان خان یم. دی وخت پیښور پریس کلب مخې ته د لوور کوروم اهل سنت کومه درنه روانه یا رژموتي ټیم ده. هلته ویلوړ یم. د بهالي ویلفیر ارګنایزیشن صدر خیلي ورکزی رسره ویلوړ ده. هغه نه به د اوس کوم حالات روان دي په لوور کوروم کې، خاص طور پر بګن او چات مندوري چرخیلو کې، د هغه حوالې سره پوښتنه کوو. حکومت ډیډلاین ورکړی. خیلي ډېره مننه. ماښام ټیم ده، رژمو ته به هم کوئ، تاسو دلته درنه هم جریه خو څه روان دي هلته په کلي کې موجوده څه صورتحال ده، خلک څه یې چونکې لکه څنګه تاسو ته پته ده څه ډیډلاین یې ورکړې ده، بود په ورځ یې ما خیال د اخري ورځ ده. نو چونکې تاسو ته به کیدای شي اندازه شوې وي چې ځینې څومره کاډې وې، کډواله ټول ووتو، خلکو کلي خالي کړلو. نو صرف دا وجه ده چې موږ خپل د ریاستي ادارو سره او حکومت وقت سره موږ دا مطلب یو قسم ته هیلپ کوو چې هغو ته څه مسلې مسایل جوړ نشي، که هغو په دې کې فایده وي چې هغه یا څه فایده حاصلول غواړي یا څه یا هغو څه پالیسي وي چې هغه کلیر شي. نو چونکې بس اوس خو کلي خالي شولو، خو موږ صرف ایکې یو څو ریزرویشن دي دې حوالې سره، څه لکه موږ ته دا 2 ورځې یا 3 ورځې د کوم ټایم راکړه چې د 2-3 ورځو کې به د اپریشن کمپلیټ شي. خو که چیرې 2-3 ورځې نه د اپریشن زیات شولو یا مثال د خلک واپس را نه وستو با عزت په طریقې باندې، نو بیا به مو ډېر خطا مطلب فل چې څومره دي مو اهل سنت څومره قومونه دي دا به مو ټول کانټیکټ کوو، ټول به راولو. بیا به مو انشاءالله سفرۍ نه مخکې چې کوم دغه تور دغه ځکې روډ ده دا به بیا مو باقاعده طور پر بندوو. بیا به یو قسم هر قسم ټرافیک دپاره باندې که هغه سرکاري ګاډي وي که هغه عام ګاډي وي، هر سړي دپاره به دا روډ بیا به مو بندوو. ولې چې مو اوسه کوم ریزرویشن دي مو په دې خبرې باندې د خلکو ویره ده څه هسې نه چې دغه اپریشن په بیس باندې لکه څنګه کونډلي کې وشولو یا لکه څنګه په شګۍ په درانۍ کې وشولو، زه داسې نه وي چې موږ څو او خلک سره ځي او دغه کورونو ته یا کلو ته څه نقصانات رسولي وي یا کورونو ته ورونه ورکړي وي یا بل څه داسې سمنونه کورونه بسلي وي، که دغه شانې څه واقعات وشولو نو بیا به مو بھرپور مزاحمت کوو انشاءالله. ډېره مننه. دا د بهالي ویلفیر ارګنایزیشن صدر خیلي ورکزی و. د دې خبرې تاسو واورېدلې. اوس مو د لوور کوروم احمدي شمه تانه چې کومه ده په چپري چیک پوسټ کې، هلته ورته پولیس نوسته، هغو د دوی چې څومره کډوال وځي د هغوی انټرۍ کوي. تقریبا نیمه ګنټه مخکې هغو سره مو رابطه وشوله. هغه وایي چې تقریبا 600 کورنۍ چې کومې دي هغه دې ځای نه ووتلې، هغه هغو سره ماشومان زنانه هر څه ووتلو. خو په دې کې یوه کورنۍ هم موږ ته دا نه ویلو چې زه هغه ته ځم کیمپ ته ځم. دا چې څومره کورنۍ وي، تل، دوابا، هنګو، پېښور، کوهاټ، ایون کرک ته هم خلک لوړلو، هلته مایګریټ شولو. هلته خلکو یا خپلوانو کره لوړلو یا چې په کرایم دي ځان ته کورونه نیولي هغه ته لوړلو. پولیس دا وینا وه، هغوی ویلو چې که موږ ته داسې چا ویلی چې زه کیمپ ته ځم، بیا موږ به هغه کیمپ کټګري کې لیکلو. خو اوسه پورې د کیمپ په نامې متې یو کور هم نه وتله. خو چې کاډې رواني مسلسل رواني، 600 کورنۍ اوسه پورې لوړې دي او دا دینه مخکې هم ځنه کورنۍ مخکې هم وتلې وي چې هغه بګن کې کورونه سوي افیکټ شوي. داسې ویلی کېږي چې اوسه پورې 1000 پورې کورنۍ چې کومې هغه بهر وتلي دي. او دا ضعیف خلک یې چې بس 2 ورځې ده موږ ته حکومت ټایم راکړی، که 2 ورځو پورې 2 اپریشن کلیرنس دې وکړي، څه کول غواړي هغه دې وکړي. که 2 ورځو نه پاس 2 اپریشن کمپلیټ نه شولو یا مسله ورکې جوړه شوله یا موږ سره ظلم او جبر وشو، بیا به د دې خلاف موږ راوځو او بیا به په لیارو او په مختلفو ځایونو کې به درنې جاري ساتو. ډېره مننه.